سیستم دا وي چې ډبلیو اس اس پي والا هفتې باندې غایب وي چې دا ګلۍ دي زمونږ ډېرې خرابې ګلۍ دي دا ډېر مخکې تیارې شوي دي خو اوس په هغې باندې دې نظرثاني نه کېږي د نالو د اوبه کورونو ته ځي دا روډونه چې تیار شي نو دا هر یو سیستم به ټیک شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی. ګرانو کتونکو، په پېښور ښار کې چې کوم د دې نومو د ګلونو ښار الحمدلله موږ ګورو مختلفو ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدي کارونه سټارټ کړي دي او چې کوم ځای کې ښه کارونه کېږي کوشش زموږ هم دا دی چې هغه ښه کارونه هم تاسو سره موږ شیر کړو. دغه ټایم په ګلبهار اجاز آباد کې موږ موجود یو. دغه ته کې کم از کم 3-4 سال بعد د خلکو لپاره یو ډېر لوی پروجیکټ روان دی. دا روډ دی، دا ډېر کندې کپرې او ماشاءالله په دې ډېر ښایسته کار روان دی. دغه ځای یو څو کسان راسره ولاړ دي، سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بچیان څنګه دا راته ووایه زما وروره که نه په غونډ پېښور کې ګیس پایپ دپاره او اوبو پایپ دپاره ځای په ځای روډونه مات شوي دي، خو اوس وزیر اعلی سهیل افریدي 200 ارب روپۍ منظوري کړي دي. نو ستا څه خیال دی چې دا به واپس دوباره د خیره سره د ګلونو ښار جوړ شي که نه؟ انشاءالله جوړېږي. ځکه روان دی چې کوم تقریبا د توحید کالني روډ شو، دا روډ شو او مطلب دی شاته شوتل باندې چې روډ دی هغه مطلب موږ مطمئن دي دې کې شامل دي هغه هم دې کې شامل دي د فضیلای صاحب او د آصف خان په هغه باندې یمینه صاحب. موږ اکثر داسې کتلي دي که نه لکه چې څنګه روډ جوړ شي نو ورسره एकदम دا ډپارټمنټ یا سوی ګیس یا ډبلیو اس پی والا یا د محلي خلک چې کوم توړ پوړ وکړي بیا هغه روډونه مات بیا خلکو له څه ویل غواړي؟ خلکو له دا ویل غواړم بلکې د حکومت نه دا ویل غواړم چې د دې لپاره د یو ایکشن والي چې داسې تقریبا داسې کار نه کوي چې مطلب روډ باندې 40 روپۍ ولګي هغه مطلب دا دی ټول پوړ شي، دا نامناسبه ده. ما ورته وویل چې ټول پېښور توړ پوړ دی. نو ستا څه خیال دی چې وزیر اعلی صاحب به دا غونډ پېښور د خیره سره هماغسې دوباره ښایسته کړي که نه؟ که تاسو پنجاب ته لاړ شئ پنډۍ ته یا اسلام آباد ته د هغې ډېر ښایسته وي آی پي روډونه جوړ شوي دي، داسې به هغسې جوړ شي که یاره انشاءالله که سهیل افریدي وي انشاءالله امید ترې لرو چې دا به دغه شي د هغې نه به د ګلونو ښار به دې نه په حقیقت جوړ شي. او دویمه دا خبره کول غواړم چې وزیر اعلی صاحب په نوټس کې دا خبره راوستل غواړم چې یاره دا ټول پوړ چې کله کېږي نوي سړکونه موږ واچو بیا پکې ټول پوړ وشي یا د پیپلاین د اوبو لپاره یا د ګیس لپاره یا د کیبل لپاره دا کار دې منې کړی شي. دا خو د متعلقه ډپارټمنټ کار دی که نه هغه ان او سي ورکړي چې ان او سي دې لپاره ورکړي تا دا روډ مات کړو نو دا روډ تا کوم ځای کې مات کړی هغه به ته دوباره بیا جوړې دا ان او سي دې لپاره ده. هغه ان او سي خو ټیک ده چې ورکړي وله خو هغه ان او سي باندې بیا عمل درآمد څوک کوي؟ هغه باندې عمل درآمد نه ځکه چې تقریبا 3-4-5 کال دی هغه چې کوم دی همداسې ټوټ پوټ کا شکار و. د روډونو سره مختلفو ځایونو کې چې کوم دی تاسو به کتلي که نه باران لږ شانتي وشي نالی ټولې را بهر شي نو دې کې څه ویل غواړئ چې یاره وزیر اعلی صاحب چېرې دا نالی دې هم ورسره ټیک شي که نه؟ زه دا ویل غواړم چې زموږ په اجاز آباد کې یو نالی ده شاته د شوتل باندې نه راوتې ده هغه چې کوم دی تقریبا په زرګونو کورونه متاثره چې خلکو ته اوبه هم ورشي. زه خو پیل دا غواړم چې د هغې بندوبست وکړی شي صحیح برابر دغه دې جوړه کړی شي دا نالۍ دې موږ ته جوړ شي. یوازې دا نه یادوم چې ګلبهار پوره پېښور کې چې کوم دی د څومره نالۍ دي دغه خطرناکې د دې لپاره د یو ایکشن پلان تیار کړی شي. بل چې کوم دی که نه په پوره پېښور کې کم از کم 70 سال 75 سال زاړه د بجلی تارونه دي دې حوالې څه ویل غواړي؟ یاره د دې لپاره خو ځکه ویل غواړم چې خو د دې د لاسه تقریبا ډېر خلک کېږي مطلب دا حدیثو سره شکار شي نو غونډ پېښور دپاره دا پکار ده چې وزیر اعلی صاحب ته خاص کر دا په نوټس کې راوستل کړي شي چېرې چې څومره تارونه دي په ګلو کې دي په سړکونو کې دي په کوڅو کې دي چې هغې مطلب دا یو ایمرجنسي غونډه کې دا وچلوي دا کار ټیک کړی شي. تاسو څه ویل غواړئ وروره؟ ها ګرانو کتونکو دا و د دې اجاز آباد یو رهایشي سابقه ناظم دی دغه ځای پاکستان تحریک انصاف او سهیل افریدي ته هم چې کوم دی د دې د علاقې د پوره پېښور عوام دا یو ریکویسټ کوي چې پوره پېښور کې د واوډې چې څومره تارونه دي دې روډونو سره سره نالو سره سره په هغې باندې هم نظرثاني وکړي ځکه چې د دې نه ډېرې لوی حادثې مخې ته رونما شوي دي. کوشش دې وکړي چې دا تارونه دې هم ورسره چینج کړي خو زموږ کوشش دا دی چې څومره دا روډ جوړېږي ښه کارونه څومره کم ځای کېږي هغه هم موږ تاسو سره شیر کړو. راځئ موږ سره
ګرانو کتونکو په ګلبهار اجازه آباد کې موجود یو دغه ته د عوامو چې کوم دی یو جمله غونډ شوی د خوشحالۍ چې کوم دی په دې باندې یو اظهار دی ټول خوشحاله دي چې یاره کم از کم 4-5 سال بعد کوم له دا روډ جوړیږي د دې روډ د وجې دا چې کله مات او کندې کپرې و د ده د وجې د خلکو موټر سایکلې ګاډي د دې چې کوم دی بیړه غرقه شوې وه نو اوس ټول خوشحاله دي دلته کې یو بل شهري موږ سره ولاړ دی د علاقې کس دې ته خبرې کوو چې دوی څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام. دا روډ کله جوړ شوی او اوس جوړیږي څه ویل غواړي دې حوالې سره دې حوالې سره به دا ویل غواړم هغه خو سویل دې شکر ادا کوو چې دا روډ منظوري وکړه او تیاری دا روډ خو دې سره سره زما یو بل ډیمانډ زموږ د عوام دغه ډیمانډ چې دې سره سره د بجلۍ دا تارونه دي دا نالې اني ټایم بندې وي لږ باران وشي هغې د وجې دا هر یو شیز خراب وي دا اوبه ولاړې وي دغه ترونه دې د وجې دا روډونه واپس خرابېږي نو دا روډونه بیا زر نه خرابېږي مثال دا نالو سیستم دا ټیک شي دا بجلۍ سیستم یې د غونډ تارونه وغیره دا خراب دي نو چې دا هر څه برابر شي نو علاقې ته به سهولت وي بل د عوامو له هم پکار دي که نه چې لږه ډېره خپله صفایي ساتي هغه سړی ګوره شاپرې روباسي د خپلې کوڅې مخې له خپل دوکان مخې له خپل کور مخې له لړګي هغې ته څه ویل غواړي نه هغه دا سیستم داسې دی که نه چې WSSP والا دې دپاره ښه انتظام کړی دی ګاډی راځي هر یو کور نه چې دی کند اوچتوي خو بعض اوقات داسې سیستم دا وي چې WSSP والا هفتې باندې غیب وي پکار دی چې دا سیستم صحیح کړي د دوی د کارکردګي چې دی مخکې ډېره ښه وه خو اوس لږه کمزورې شوې ده دا پېښور چې کوم دی که نه دا د ګلونو د ښار په نوم باندې یادېږي نو موږ چې وکتل دې نه مخکې چې دا کوم وزیر الله صاحبان راغلي وو دوی خو خالي راغله او بس واپس لاړه دوی خو څه ونه کړه نو ستا څه خیال دی سهیل افریدي 200 ارب روپۍ منظوري کړي دي دې کې به څه وشي که نه انشاءالله خامخا څه نه څه خو به کوي د هغې کوم اوسنۍ کارکردګي روانه ده موږ ته امید دی چې ښه کارکردګي به کوي هغې خو ډېر فوکس چې کوم دی په رنګ روډ باندې دی نو څه ویل غواړې پېښور سټي لین کم از کم څه وکړي که نه یاره فلحال اوس خو سټارټ کړلو دا زموږ دا روډ منظوري کړې ده دا یو ښه اقدام دی پکار دی چې دې سره سره نور روډونه هغه هم تیار کړي صرف دا یو روډ نه دی که نه صحیح ده چې نور روډونه دي چې هغه هم کې دا ګلۍ دي زموږ ډېرې خرابې ګلۍ دي دنده لکه ډېر مخکې تیارې شوي دي خو اوس په هغې باندې نظرثاني نه کېږي صرف دا مین روډونه تیار شي خو چې کوم دنده دا ګلۍ دي دا ډېرې خرابې دي کورونو چې دی دې د وجې نه د نالو د اوبه کورونو ته ځي دا روډونه چې تیار شي نو دا هر یو سیستم به ټیک شي د عوام هم دا وینا ده چې پېښور کې مختلف روډونه دي بلا ډېر روډونه دي دې سره سره مختلفې ګلۍ دي مختلفې کوڅې دي دی ټولو باندې دی چې کم دی کار وشي او دا چې څنګه پیله د ګلونو ښار و هغسې دا ګلونو ښار شي نو موږ به پیل هم د سهیل افریدي شکریا ادا کړې وه انشاءالله دې نه پس به هم د دې شکریا ادا کوو خو دې سره سره یو بله لویه مسله د عوامو نالی او حقیقت دی چې معمولي باران وشي نو هغه ټولې نالی بار روډونو ته راوځي دې سره چې کوم دی د ډېرو خلکو کپړې هم چې کوم دی پلیتې کېږي ډېر خلک چې کوم دی مونځونه هم کوي نو د هغې د وجې دا دې مونځونه هم قضا کېږي نو دا نالی چې کوم دی دا هم ډېرې ضروري دي او دې سره سره چې کوم د بجلی تارونه دي دا کم از کم 70 سال 75 سال زاړه تارونه دي دا تارونه دې هم چینج شي چې نوي تارونه ولګېږي نو الحمدلله دا به یو نوی ښار وي نوی پېښور به وي د خیره سره